پیر صاحب رواج کورم خبره تا لږه وکړه خو دا لږ اکسپلین کړه رواج کورم خبره مو ډیره کوو رواج او کورم یعنی د کورم رواج د رواج څه شو ډیره ښه خبره دی عدنان بھائی څه خلکو ته اګاهي میلاو شي دا تاسو ته مو څنګه مخکې عرض وکړو دا 1944 کې د دې قانون رواج کورم یا دیتا توریزونه ای توریزم ٹھیک شو دا ایدی ضرورت ویلی پیدا شو اواجه دا ده څه دلته ایمو داسې خاص قانون نه و داسې څه هغه نه و چې دلته کوم واقعات کېدل لکه غلې به کېدلې هغه نه علاوه قتل مقتلې به کېدلې نور داسې یا د ځمکو تنازعې وي یا د نور داسې څه تنازعات وو څه هغوی حل کولې دپاره داسې څه قانون نه و چې هغه یې دلته امپلیمنټ کړی وی یو دغه ځای کې انټروډیوس کړی وی ختم شوی بالکل دې وجې نه هلته یو انګریز و انګریز څه دی هغه زمانې کې غالبا که زه ونه کړم چوک لیفټننټ کرنل و هغه فرمایش ته وکړو ورسره ډبلیو سی لیبر دا پولیټیکل ایجنټ کوروم پولیټیکل ایجنټ کوروم انګریز و 1944 کې هغه عبدالرشید خان ای پی ای و عبدالرشید خان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ و هغه ته ویل چې ته دغه شی برابر کړه دوی دا داسې وکړو چې د کورنۍ مشران خپل منځ کې سره کېنولو دا هغه د هر یو هغه بیا درې حصې دی یو د دیواني یو د فوجداري یو د سیول دیواني کیسونو دپاره چې کوم جرایم دي چې کوم جرمونه کېدلو هغه دپاره خپل سزاوانې بالکل هغه نه علاوه بیا یې فوجداري دي لکه قاتل دی دلته مو د سی آر پي سي کې 302 ته پي پي سي کې قتل مقتله دی یا صدوري زخم دی لکه مو 324 هغه د اقدام قتل دی هلته څه دی هغه دپاره بیا خپل هغه ته اقدام قتل یې دې دپاره یې خپل یا دې حده پورې څه که ته رواج کورم سټډي کې دیواني کې څه ځناور لکې څه دی که نه یو مثال خبره ځناور ته د څه تکلیف میلاو کو هغه یا ورکې د سزا تعین شوی دی لکه دا یو ډېر انصاف والا بالکل نو دا بیا څه کړه دوی باندې ډېر زیات ریسرچ شوی دی بیا مشرانو ورکې ډېره خوارۍ کړي دی بیا یې دې څه کومه ترجمه شوي دی هغه سردار حسین بي اس سی باندې مشهور و د سمیر غونډې خیلو کلیواله و هغه ورسره یو شهاب ګل هغه څه دی دې ترجمه کړي دی هغه باندې نامې شته د رواج کورم کې اخر کې څه چا دې باندې خطونه کړي دي څه دي اخري پیج باندې هغه هر څه شته دي د رواج کورم یو کتاب یا دی دا کتاب دی ملویږي دا ان شاء الله دا ملویږي دا په ما سره هم شته دي داسې نه څه خرڅانو لپاره خو مطلب نه مستفید کولې دپاره بالکل په سټیشنریو کې بالکل ملویږي اوریجنل حالت کې ملویږي او هغه کې هیڅ قسم ته ترمیمات هغه نشي اجازات نشته چې څوک کې وکړي خو دا هغه نه علاوه دي کې دې حده پورې څه سیول کیا لکه فرض کا زمینداری خبره به ته وکړم چې یو لښتی چوبند کو هغې دپاره څه سزا دی یو شلو کالو باندې مثال خبره یې ځمکې باندې چا قبضه وکړله هغې دپاره څه سزا دی یا یو مثل که فرض کیا چې هغه فیصله شوی دی نو رواج کې داسې پیارې شته لکه پیره نمبر 34 هغه کې دا لیکلي دي چې دې باندې لږه روښنایي جی هغه باندې دا لیکلي دي چې کیس once decided cannot be reopened again یو مطلب چې کیس فیصله شو لکه دا خو اوس کورمې کې که تا خیال کړی وي هر ورځې چې دی که نه کیسونه خلک درخواستونه کوي هغه کیسونه سرسبز کوي نو لکه دا مغه نشته په کار خو دا دی ایډمنسټریشن ته دا په کار دی چې کوم کیس ډیسایډ شوی دی په کار دی چې هغه امپلیمنټ شي هغه باندې عمل وشي کلوز شي امپلیمنټیشن پوه شي دوباره سرسبز نشي اندس چاونې سره لکه یو هغه دی چې 20 سال
هغه ور باندې وکړه څه کې ازبکي باندې قبضه دی. دا کوم شاک دی پیر صاحب؟ دا یو خو هغه څه دی پیره نمبر 34 و څه کوم هغه ته دا بل دی پیره نمبر 10 دی آرټیکل 10 دی هغه کې دا شی شته دی. نو هغه کې کوم خو دی هدا پوری پړاو کړی دی چیرې ازبکي باندې شل کولا وسېګه لکه قرمي کې ځنه دسي لکه شته دي چې هغه کې کدا شي هغه کې هغه ته مو ایلیګل اکوپنسي یو یعنی هغه باندې غیر قانوني تور باندې قبضه شوی نه هغه دی پیری کې نه راځي ځکه چې هغه نه مخکې هغه سره یو شای بل لیکل دی یو ساتره شته دی چې دا لیکل دي چې بشرطي کې هغه په ملکیت کې درج وي. اوس ملکیت او شاملات کې ډیر فرق دی. ته دا نشي کولای چې مثال خبره ایوي علاقې کې تو یو شل کولا ایلیګل اکوپیشن دو کو قبضه دو وکا ته هغه ته دا کنسیډر کې سنا دي کې شل کولا وسیدل یم نه دو هیڅ قسم ته اجازت نشته چې دا خبره وړاندې یوسي یا چې ته وی جرګې کې وکړي. جی